نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترمو مسلمانانو، د پی ټی آی یو ورکر سجاد دا د خپل پالټۍ په محبت کې داسې راغی او د نورو پالټو په خلاف باندې داسې راغی، خاص کر د علماو خلاف چې د داسې بکواسات وکړه چې هغه بکواسات هغه نه د ویلو دی نه د اورېدو دي، خو بیا هم تاسو د دغه بکواسات لږ واورئ. زه ستاسو سره دې نه پسې څو خبرې کوم چې ستا مدرسه په 1878 کې جوړه شوله، اوسه پورې ته ماته دا وښیه مولانا صاحب چې د وظیفو نه علاوه چې ما له وظیفه راوړی او ما له چانده راوړی، تا کوم مدرسې نه انجینر ورکړی، تا کومې مدرسې نه اوسه پورې ډاکټر ورکړی، تا کومې مدرسې نه اوسه پورې ساینسدان ورکړی، تا کومې مدرسې نه اوسه پورې میجر ورکړی، تا کومې مدرسې نه اوسه پورې ایسي ورکړی، تا کومې مدرسې نه اوسه پورې ډي سي ورکړی، خو چې ورکړی دی یو خوار او بېروزګار داسې کس دی ورکړی دی چې هغه بیا په خپله باندې هم ځان نشي ساتلی. محترمو، تاسو د دې سجادو د دې پیټۍ والا د دې دا بکواسات تاسو اورېدله، دا وایي چې ستاسو مدرسو چې کوم دی ډاکټر پیدا نه کو، ستاسو مدرسو انجینیر پیدا نه کو، ستاسو مدرسو چې کوم دی ساینسدان پیدا نه کو، ستاسو مدرسو چې کوم دی هغه ایسي او ډیسي پیدا نه کو. نو محترمو، خبره داسې ده زما مدرسې چې څه پیدا کړه نو هغه ټوله دنیا ته ښکاره ده. محترمو، زما مدرسې هغه خلک پیدا کړه چې هغه خلک چې کوم دی نن د هغوی په نومونو باندې چې کوم دی مونږ فخر کوو. امام محمد رحمه الله دا زما مدرسې پیدا کو، امام ابو یوسف رحمه الله دا زما مدرسې پیدا کو، امام ظفر رحمه الله زما مدرسې پیدا کو، ما ویل امام بخاری رحمه الله زما مدرسې پیدا کو، ما ویل امام مسلم رحمه الله زما مدرسې پیدا کو، ما ویل امام ابو داود رحمه الله زما مدرسې پیدا کو، امام نسائی رحمه الله زما مدرسې پیدا کو، امام ترمذی رحمه الله زما مدرسې پیدا کو، امام ابن ماجه رحمه الله زما مدرسې پیدا کو. ته دا خبرې کوي چې ستا مدرسې څو پیدا کړه؟ زما مدرسې هغه شخصیات پیدا کړي دي چې د قیامت پورې چې کوم دی تا او ستا دا پالټۍ دا خلک یې چې کوم دی د قیامت پورې نشي پیدا کولی. زما مدرسې هغه شخصیات پیدا کړه. زما مدرسې چې کوم دی د خانه کعبې امام پیدا کو، زما مدرسې د مسجد نبوي امام پیدا کو، زما مدرسې د بیت الله شریف امام پیدا کو، زما مدرسې د مسجد اقصی امام پیدا کو، زما مدرسې هغه د بیت المقدس چې کوم د امام پیدا کو. زما مدرسې هغه خلک پیدا کړه. ته مردار، تا به یا واده کړی یا به دې نه کړی. که واده دې کړی نو ستا نکاح چې چا تړل زما مدرسې هغه کس پیدا کړی دی، او که تا نکاح نه تړلي نو انشاءالله ان قریب به ووینې چې تا له څوک چې کوم دی نکاح تړي بیا به زما مدرسې هغه کس پیدا کړی. ته مردار چې کله مردار شي، ستا په جنازه چې څوک ودرېږي، په تا باندې چې څوک تقریر کوي، څوک چې کوم دی ستا جنازه کوي، زما مدرسې هم هغه خلک بیا پیدا کړي دي. ته وایې چې ستا مدرسې څوک پیدا کړه؟ د الله بنده ظالمه، دومره چې کوم دی تا د پیټۍ په محبت کې راغلی، د علماو خلاف ته دومره راغلی چې کوم دی تا دومره بکواسات وکړه چې تا حدود کرس کړه، او بیا وایي چې تا چې چېرته کس ورکړی د مدرسې نه نو داسې خوار او بېروزګار کس دې ورکړی دی چې هغه ځان هم نشي ساتلی. زه محترمو، الحمدلله ماله چې الله پاک کوم رزق راکوي، زما امید دی، زما یقین دی د خپل رب نه چې هغه رزق به الله پاک تا نه درکوي. کم خوراک کم رزق چې زه خورم انشاءالله داسې خوراک به ته نشې کولی او نه به کې. او ته وایې چې کوم دی بېروزګاره او بېوسه کس دی مدرسې نه ورکړی دی. الحمدلله ستا نه ښه خوراک کوم، ستا په کوټه کې نه اوسېږم، ستا په کور کې نه اوسېږم، ستا روټۍ نه خورم، الحمدلله خپله روټۍ خورم، ستا نه مې ښه وس دس کېږي، الله پاک راله ښه راکړې ده. دا خبرې کول چې تا چېرته بېروزګار او بېوسه کس ورکړی دی دا ډېره زیاته کمزوري خبر دې کړله، ډېره فضوله او بېکاره خبره دې کړله. تا له پکار دی چې دغې بېکارې خبرې معافي وغواړې. نو محترمو، زما دا درخواست دی دغې مردار ته، دغه د مدرسو خلاف ته، دغه د دین دشمن ته، دغه د اسلام دشمن ته چې دله پکار دی چې د داسې خبرې نه کوي او دا داسې چې کوم دی په بکواساتو کې نور دننه کېږي، دا دې معافي وغواړي، دا دې د خپل غلطۍ اقرار وکړي، او دا دې د دغې علماو نه چې کوم دی معافي وغواړي چې ما نه غلطي شوې ده، بیا به هېڅکله داسې بکواسات نه کومه. نو الله رب العزت موږ د داسې بکواساتو نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.